یو حدیث کې راځي حبیب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په ورځ د قیامت باندې به الله رب العزت د ملائکو په واسطه باندې یو کس ته د اور زنځیر غاړې ته وراچولی او د اور زنځیر به یې په غاړه کې وي د جهنم ملائکې به یې د اور په ګروزانو باندې وایي اهل جهنم به ټول ورته ګوري د ده به چیغې وي په دا خپلو اقرباو په خپلو دوستانو به تېرېږي نارې به وایي الامان 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 امان راکئ امان راکئ امان راکئ امان راکئ چیغې به یې روان به یې پلار به ورته ګوري د دغه تکلیفه به یې نسي خلاصولی ورور به ورته ګوري د دغه تکلیفه به یې نسي خلاصولی اقربا به ورته ګوري دی به تک سور لکه سکروټی یو بدبویي به یې له وجوده پورته کېږي په رسول الله سلام باندې به یې تیر کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړي یا جبرائیل من هو یا جبرائیل دا څوک ده چې دا دومره په تکلیف باندې ده داسې په خجالت کې لوېدلی ده د اور په ګرزانو باندې ولکل کېږي او د وجود د خیا بدبویي پورته کېږي او خپل اقربا د ده دوستان او د دنیا یاران هغه یو څوک ده ته پناه نه ورکوي او په موږ باندې یې هم تیر کړو جبرائیل علیه السلام ورته یایي هو شعب من امتک یا رسول الله دا د تا ځوان امتي ده دا د تا ځوان امتي ده نن یې شکل مسخه سوی ده شکل یې د بزوګي او د خنزیر ګرځېدلی ده تک سور لکه اور د اور په ګرزانو ولکل کېږي او دا بدبویي ده په تا یا رسول الله په بل شکل کې تیر کو رسول الله سلام ورته یایي جرم یې څه ده په کوم جرم باندې ده ته دا سزا ورکول کېږي او په کوم جرم باندې دی د ما د شفاعت څخه محرومه کېږي زه خو نن د قیامت په میدان د حشر په میدان باندې د مجرمانو شفاعت کوم د عاصیانو شفاعت کوم د نافرمانو شفاعت کوم د کومه نافرمانی کړې ده چې د مال شفاعت څخه محروم سو او د مال شفاعت څخه دی دغه صفات سو جبرائیل به ورته وایي یا رسول الله تا ته الله یوه تحفه درکړې وه دا داسې تحفه وله چې د دغې طفیل په واسطه باندې چې چا هغه ورنیولی وای هغو ته الله تعالی د تا شفاعت ورنصیب کاوه هغو ته الله تعالی په جنت کې د تا ملګري ورنصیب کوله چې د تا کوم ځای په جنت کې دوی به له تا سره په جنت کې او هغه ورځ چې د خلکو به د تندې له لاسه ژبې بار راوتلی تا به آب کوثر په خپلو لاسو مبارکو باندې دوی ته ورکول او د دوی هغه د ټول عمر ګناوې الله په هغه تحفه باندې ورته معاف کولې دغه د هغې تحفې هتک وکاو دغه تحفې سپکاوی یې وکاو او دغه تحفه د خدای دا یې ظاهره کړه د الله په نافرمانۍ سره جبرائیل ورته یایي رسول الله ورته یایي یا جبرائیل دا کومه تحفه ده چې الله ماته راکړې وه او دغه د ما امتي یې سپکاوی وکاو دی ورته یایي هغه رمضان مبارک و روزه مبارکه الله تعالی د خپلو بندګانو سره یو مینه پکې کوي یو محبت پسې کوي د دوی په تنده باندې الله خوند اخلي د دوی پر وژه باندې الله تعالی خوند اخلي خدای په خپل رحمت کې راپټوي خدای په خپل مغفرت کې راپټوي لیکن دغه نوجوان دغه ځوان دغه د تا امتي دغه رمضان ته ونه کتل دا د خدای تحفې ته یې ونه کتل د الله مهرباني ته یې ونه کتل د خدای رحمت ته یې ونه کتل ای رسول الله دغه روزه کې ګناه وکوله او الله بیا د توبې توفیق نه کور په دغه حال کې له دنیا څخه ولاړی آخرت ته یارې په قبر کې د الله په عذاب باندې مبتلا و نن 50,000 کاله ورځ د قیامت نن به دلته دی په خجالت او د خدای په عذاب باندې لګیایي بیا الله رب العزت آل ته جهنم ته غورځوي اسفل سافلین ته به یې غورځوي